امانویل کینټ دا خبره وکړه چې د کائنات په سایز کې هم غیر محدود او په عمر کې هم غیر محدود. اینسټاین په 1917 کې یو تیوري شایع کړه، تیوري اف د جنرال ریلیټیویټي. نو دې تیوري موږ ته د اوریجن اف د یونیورس کې د پوهېدو موږ له مدد راکړو. نو د دې نه بیا ساینسدان دا نتیجه راویستله چې یونیورس از ایکسپلینډ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. محترم، په دې تیره ویډیو کې موږ د کائنات متعلق مختلف قسمه سوالات او آیاتونه هم ستاسو په مخ کې تلاوت کړي. د هغې په رڼا کې تاسو ته موږ دا ویلو چې د انسان په ذهن کې مختلف قسمه سوالات راځي د کائناتو متعلق. نو د دغه سوالاتو جوابات ورکول په دوه طریقې باندې کېږي، یو د قرآن او د حدیث په رڼا کې، او یو قسم د ساينس او ټکنالوژي یعنی عقلي طور باندې دغه جوابات ورکول کېږي. نو دغه جوابات په دې کې زموږ اصل مقصد او اصل بیانول د قرآن او د حدیث په رڼا کې دي. خو دلته کې موږ په ضمن کې لږ ساينس او ټکنالوژي باندې هم بحث وکړو چې ستاسو په ذهن کې د کائنات د تخلیق دا خبره بالکل بعینه ذهن ته ورکوزه شي. نو په هغې کې د ټولو نه لاولنی تحقیق دا دی چې د مغربي مفکرینو سوچ د کائنات د وجود متعلق د 19مې صدۍ پورې دا و چې د کائنات حدیث دي او دا مخکې چا جوړ دا د مخکې نه موجود نه و، لیکن وروسته دا په وجود کې راغلی دي او دا وروسته جوړ کړی شوي دي. یعنې په دې څوک خالق هم شته او په دې کې څوک عمل کوونکی یعنې کاسب هم شته، او د دې د څوک داسې یو هستي شته چې هغه د کائنات چلوي. خو بیا بالاخر د 18مې صدۍ په اخرنو ورځو کې د جرمن یو فلسفي امانویل کینټ دا خبره وکړه چې د کائنات په سایز کې هم غیر محدود او په عمر کې هم غیر محدود دي. بیا چې کله هم ټلسکوپ مزید پروموشن موندلو، یعنی دوربین مزید ترقی موندله، نو دا نظریه بظاهر مصدقه معلومېده، یعنی دا رښتونې معلومېده چې د کائنات په جسم کې هم غیر محدود دي او په عمر کې هم غیر محدود دي. او د 19مې صدۍ په اخرني وخت کې دې نظریې ته یو قانوني حیثیت میلاو شو. بیا دور راځي د 20مې صدۍ دور. په دې دور کې داسې عجیب و غریب انکشافات وشول او د دنیا داسې عجیب و غریب ترقي وکړه چې په هغې کې اینسټاین بالکل پیش دی. د اینسټاین په 1917 کې یو تیوري شایع کړه، تیوري اف د جنرال ریلیټیویټي. نو دې تیوري موږ ته د اوریجن اف د یونیورس کې د پوهېدو موږ له مدد راکړو. نو د دې نه بیا ساینسدان دا نتیجه راویستله چې یونیورس از ایکسپلینډ، یعنې دا دنیا او د کائنات دا مستقل خورېږي. نو بیا وروسته دور راځي د نورو ساینسدانانو. نو په هغې کې امریکن ساینسدان ایډون هیبل دا یو دوربین جوړ کړی، 100 انچ دوربین، او په دغه دوربین باندې د کوشش دا وکړو چې یاره زه د اینسټاین د ریاضیاتي عمل چې دی په دې باندې زه تحقیق وکړم او د دې تصدیق وکړم چې آیا دا خبره صحیح ده او که دا صحیح نه ده. نو بیا د چې کله د دې خبرې تصدیق کوو، نو ده ولیدل چې کومه کهکشا زموږ نه څومره لرې ده، نو هغه هغومره په تیزۍ سره زموږ نه دا لرې کېږي. نو د دې تحقیق نه موږ ته د دې خبرې تصدیق میلاو شو چې د دنیا د خپل مرکزي ماخذ او د مرکزي پوینټ نه مستقل خورېږي، او د دې انکشافات انتهایی پریشان کونو د هغه خلکو لپاره کوم چې داهریه نظریې والا دي، کوم چې د ګاډ یعنې د الله جل شانه د نه منلو والا خلک دي، او هغوی وایي چې د دنیا کې څوک ثانیه او څوک خالق نشته دی. نو هغه خلکو ته دا خبره ډېره زیاته پریشان کون وه، د دې وجې نه چې د دې نظریې مطابق دا دنیا د یوې عظیمې دماکې په صورت کې په وجود کې راغلې ده. نو د دې نظریې ساینسدان ډېر په خوشحالۍ سره ویلکم ونه کړو. وجه د هغې دا وه چې د دې سره د موږ ته دا عندیه میلاوېده چې د کائنات بګینر به الفاظ دیګر ګاډ یعنې الله جل شانه موجود دی. نو هغوی د دې خبرې په خوشحالۍ سره ویلکم ونه کړو. بیا بالاخر دوی د دغه خلاف ډېر زیات کوششونه وکړل، او د هغه کوششونو باوجود دغه خبره او دغه نظریه بالکل تصدیق ته ورسېده چې دا دنیا د یو عظیم دماکې په وجود کې راغلی. بالاخر دې له یو ساینسدان چې د هغه نوم فرید هویل دی، هغه دې له نوم ورکړو د بیګ بینګ تیوري.
نو دا بیگ بینګ تیوري داسې شی نو دا د انګریزي ژبې لفظ دی او د دې معنی ده یو عظیمه او لویه دماکه. یعنی د دې نظریې مطابق دا دنیا د یوې داسې دماکې په صورت کې راغلې ده چې د دې نه مخکې دا دنیا د ستنې د سر د زرمې حصې موضوع په د هغې نه هم په خفیف ځای کې چې د هغې بالکل جسم نه یي. مطلب دا دی دا دنیا د نش نه په وجود کې راغلې ده او هغه څیز کې دماکه وشوه د هغې نه وروسته دا دنیا په وجود کې راغله. او دا دماکه په کوم وخت کې شوې ده نو ساینسدان د هغې تحقیق کوي دا غلط هم کېدلی شي او دا صحیح هم کېدلی شي چې دا زموږ نه تقریبا 13.8 ارب سال مخکې شوې ده. او د دې اندازه دی د دې دنیا د ټولو نه د قدیمتر کهکشان لګي ځکه چې هغه زموږ نه څومره لرې ده نو هغه اقمره په تیزۍ سره زموږ نه نوره هم لرې کېږي او هغه کهکشان زموږ نه 13.4 ارب نوري سال په مسافت کې لرې ده او یو نوري سال چې دی دا 10 کرب کیلومتر دی او دا فاصله رڼا په یو کال کې طی کوي. نو دا د دغې مختصر شانتې د بیگ بینګ تیوري وه. د دې نه بعد به ان شاء الله تعالی موږ د قرآن او د حدیث په رڼا کې د دې دنیا د ټول تخلیق او د ټول حقیقت او ماهیت دا ټول هر څه موږ په هغې باندې بیانو. د هغې طریقه کار به دا وي چې موږ به شروع کوو د هغه ځای نه چې کله الله جل شانه د دنیا جوړول نو په هغې کې د ټولو نه لاول څه شی جوړ کړو بیا په هغې ورپسې څه شی جوړ کړو دا یې په کوم وخت کې جوړ کړي د الله جل شانه عرش په کوم ځای کې الله جل شانه په کوم ځای کې د ټولو نه لاولې کوم څیز جوړ کړو د دې ترتیب کوم یو وغیره وغیره. داسې قسمه سوالات جوابات موږ درکوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.